نن موږ لګوله دیر کلتوري سټایل زموږ سره د دیر په دې کلتوري سټایل کې هغه څه دستیاب دي کوم چې زموږ هلته لوکل اکانومیک بیسک دی زموږ د دیر ښځې د دیر ټوپۍ جوړې سپینې دا زموږ د ډرس یوه حصه ده زموږ د دیر سړي چاکوان جوړې چاکوانو سلسله زموږ سره هغه وخت نه را روانه کله چې شریف خان د دیر نوابي لاړه او نواب شاهجهان ته زموږ نوابي حواله شوله نواب شاهجهان دا ضرورت محسوس کړو چې یاره د ټوپکو جوړولو لپاره د تورو جوړولو لپاره یو کپنی پکار ده په هغې کپنۍ چې شروع وشوه هغې کې به اول تورې جوړې دي ټوپکې به جوړې خو د وخت تقاضا داسې وه چې د تورو ټوپکو استعمال ورو کم راغی نو هغو دا واړه چاکوان زموږ سره راویستل د دې لپاره چې د ګریلو استعمال لپاره راځي د ورکوټي کال لپاره راځي او څوک یې ځان څه په نږدې باندې وړی راوړی شي او جیب ته په جیب کې ځایږي او دا فوړ کېږي زموږ سره د دیر د خاورې غوزان راسي دي ښه غوزان دي دا په غاښونو باندې هم ماتېږي دې ته کاغذي غوزان موږ وایو زموږ سره د دیر املوک راسي دي دا د دیر دنداسه ده جي دا هم د دې غوز د پټ نه وځي دا جرمني ته زموږ هم ایکسپورټ کېږي دا په هر بل دوایانو کې هم استعمالیږي او بل لوکل هلته زموږ دا غاښونو د صفایي دپاره استعمالیږي ښه خوشبو ته پکې غاښ کې چینجی په دې کې نه کېږي بیا زموږ سره د دیر په کورونه دي د خال رباط مالټر زموږ سره دا زموږ سره د دیر غونځاخي دي کوم چې زموږ خویندې واده شي بیا پلار کاله که راشي واپس ځي نو هغو له په پخلي کې دا ګوزان برابرېږي جي زموږ سره په دیر کې د ټورسټ کم سپاټس چې دي هغه دي دا دوجنګه ده کاله چشمه ده کومراټ ځنګل دی پکې دغسې نور هم ډېرې علاقې دي کله چې تاسو دیر ته راشئ که نه نو تاسو ته به په هغې کې د سوات په شان ښکلا میلاویږي شینوالی به درته پکې میلاویږي په دې کې زموږ سره بیا واټر فالز دي غټ غټ واټر فالز دي کم چې لا ایکسپلور شوي نه دي دغه په سکرین باندې لا نه دي راغلي خو ډېر ښایسته ښایسته ځیګونه دي زموږ سره جیلز دي پکې زموږ سره بیا په کنډول جیل شو لوور کنډول جیل شو نور داسې ډېر لیکس دي په دې کې چې هغه د دیر هغه ښکلا او هغه دغه خلکو ته ښیي خو لا دونه ایکسپوژر زموږ نشته اوس انشاءالله زموږ هم دا کوشش دی او نور هم زموږ د کلي زموږ د دیر د علاقې ډېر خلک دي چې هغو دا کوشش کوي چې د دیر دا کومه ښکلا چې ده دا موږ د نورې دنیا ته هم وښایو ما نوم اجاز الله خان دی د سوات یونیورسټۍ سټوډنټ یم د لینډ شریعه ډپارټمنټ سره تعلق ساتم څنګه چې تاسو ته پته ده هر کال په سوات یونیورسټۍ کې د ایکسپو انعقاد کېږي څه کال چې کوم دا ایکسپو منعقد شوي دا ډېره مزیداره ده موږ خو ته ډېر خوند واخیستو موږ د ډېر لطف اندوزه شو په دې کې هر قسم سټالز لګېدلي دي تاسو ته څنګه ښکاري دیر کلتوري سټالز دی پکې د سوات په حوالې سره کلچرل فوډز اجرا هر قسم سټالز دي په دې کې ډېر یو ښه ایکسپو انعقاد شوی دی زما نوم چې دی نو نومان دی زه د لا سټوډنټ یم په سوات یونیورسټۍ کې او دلته مونږ چې دا کوم ایکسپو چې 8-9 مارچ باندې په دې کې زموږ ډپارټمنټ چې د حجرې اهتمام کړی دی په دې کې حجرونو د حجرې مقصد دا دی دا د پښتنو یو روایتي کلتور دی او په دې کې چې د کلي د علاقې مشران راتلو یو ځای به کېناستو بل د علاقې د کلي د معاشرې چې څه مسایل هغه به د حجرې ته راتلو د کلي کوم سپینګیري مشران چې هغه به راتلو پروګرام کې مونږه بس د ګلابونه د خپل د شوق هم او بل چې د امن یو پیغام هم د امن د مینې نو مونږ دا چوز کو مونږ دا ډیسایډ کړ چې مونږ به دا سټال لګاو او الحمدلله په یونیورسيټي کې د ټول نه سیوا او سل چې کم دی زمونږ وشو او ډیر یو بینه محبت پکې خور شو تاسو چاته ګوره چار سړي سره بګولي نو مونږ د یونیورسيټي ډیره شکریا ادا کوو چې داسې یو پروګرام کې خودو او زموږ سټوډنټانو ټولو په جمع ډیر زیات انجوای کو او دا به همیشه ان شاء الله مونږ یاد لرو او امید به ساتم چې سوات یونیورسيټي نه به دا زموږ توقع چې دوی ان شاء الله تعالی که خیر د دینه خخه پروګرامونه نور کوي